نیت په اوتړي څلور رکعات صلات تسبیح منځ کوم الله اکبر چې نیت ته اوتړو د ثنا نه به شروع کې ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې کله دغه ځای ته ورسي بیا به چې کوم دی درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا چې کوم دی دا به 15 مرتبه وي 15 پیرې بیا به سوره فاتحه وي الحمد بیا به سورت وي د هغې نه بعد چې کله رکوع ته ښکته شي که نه سبحان ربي العظیم چې دغه ځای ته ورسي 3 پیرې به دغه ووي د هغې نه بعد به چې کوم دی 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به ووي بیا دغه شان چې کله د رکوع نه راوچت شي سمیع الله لمن حمده ووي نو بیا به 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به ووي بیا به سجدې ته ښکته شي کله چې سجده کې سبحان ربي الاعلى ووي که نه د هغې نه بعد به 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به ووي بیا چې کله د اولنۍ سجدې نه راوچت شي او په جلسه کېني نو 10 پیرې به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به ووي بیا به دویمې سجدې ته ښکته شي کله چې دویمې سجدې ته ښکته شي نو بیا به سبحان ربي الاعلى ووي د هغې نه بعد به 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به ووي بیا به دویم رکعت ته پاسي دا ټول په ترتیب به دقه شان وي خو چې دویم رکعت ته کله پاسي نو منځ به نه شروع کوئ د اولې نه به شروع کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیرې به ووي بیا به سوره فاتحه وي او سورت به وي بیا به چې کله په دغه ترتیب باندې به د 4 رکعات وکړي خو چې کله اولني مطلب دویم رکعت ته پاسئ نو اول به 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به وایي نو انشاءالله دا ډیر په بهترینې طریقې سره وکړئ په اولنی په یو رکعت کې 75 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 75 پیرې دی نو 4 رکعات دی دا 300 پیرې شو ښه نو 300 پیرې چې ته درېیمه کلمه ووې او بیا د الله نه دعا وغواړې نو تاسو ماته ووایئ الله به زمونږ دعا نه قبلوي یقینا درته یم زمونږ دعاګانې قبلوي زمونږ ګناهونه معاف کوي نو ډېر بهترین عمل دی او په ترتیب پوه شوې که بعضې ملګري نه یې پوهې انشاءالله د مونځ نه بعد بلکل تپوس کولی شئ لازمي به درته ویم والسلام ډېره مننه